بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو دینی مسائل او د هغې حل سره زه یم ابو احمد. عزتمندو، ستاسو سوالات د قربانۍ متعلق چې کوم میلاو شي دي هغه زه مفتي صاحب ته وړاندې کوم. جواب دپاره حاضر خدمت دی حضرت علامه مولانا مفتي محمد طاهر سلمه الله تعالی. مفتي صاحب دا یو تپوس کاشف به یې کړی دی شګی پنجپیر نه. هغه وایي چې یو غوا ده، د هغې څلور تی دي. پر څلور تیو کې درې اوچ دي او یو لوند دی، یعنې یو کې پی دي. نو آیا په داسې څارویو قرباني کول جایز دی او که نه؟ لږ وضاحت پکار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. څاروی چې هغه غوا ده او د هغې څلور تیونو کې درې تی خراب دي، نو په هغې باندې قرباني جایز نه ده. البته چې د کوم څاروي تی د سر نه اډوي نه، په هغه باندې هم قرباني جایز نه ده. بل دا چې اوښه یا غوا او یا میخه چې د هغې دوه تی کټ شوي وي یا دوه تی هغې د څه بیمارۍ د وجې نه اوچ شوي وي، نو داسې څاروي باندې قرباني هغه جایز نه ده. غټ څاروی چې کوم دی، مثال هغه اوښه ده یا غوا ده یا میخه ده، نو که هغې په څلورو تیانو کې که چېرته درې تی هغه ټیک ټاک تی، صرف یو تی هغه خراب دی، نو دا چونکې عیب قلیل دی، دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي په دغه څاروي. واړه څاروي چې کوم دي، مثال بیزه ده او یا ګډه ده، نو که چېرته د هغې یو تی هغه کټ شوی دی یا د یو تی نه سر کټ شوی دی یا هغه یو تی د څه بیمارۍ د وجې نه اوچ شوی دی، نو دغې صورتونو کې په دغې وړوکي څاروي باندې بیا قرباني جایز نه ده. البته که چېرې یو څاروی داسې چې د هغې تی یا تو کې کله فای وي او کله نه وي، نو داسې څاروي باندې قرباني جایز ده. باقي کوم ملګري تپوس کړی دی چې غوا درې تی خراب دي، صرف یو سم دی، دغه څاروي باندې قرباني جایز نه ده. ډېر مهرباني، جزاک الله خیر. عزتمندو، د قربانۍ متعلق که ستاسو ذهن کې څه مسئلې څه سوال وي، نو زموږ د سکرین باندې واتساپ نمبر چلیږي، تاسو بلا تاخیر موږ ته رالیکلی شئ. انشاءالله مفتي صاحب به د هغې تفصیلي جواب درکوي. انشاءالله سبا بل پروګرام سره تاسو ته حاضر خدمت کیږو. تر هغې په تاسو نجات غواړو. فی امان الله.